اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اعتکاف مانا چې اعتکاف ستویل شي د لغت په لحاظ سره او همدارنګه د شریعت په اصطلاح کې د اعتکاف ستوي. کم چې معنا د اعتکاف دا هغه یو ځای کې د ایسارېدل یا بندېدلو ته اعتکاف ویل شي. اعتکاف یو ځای کې ایسارېدل او یو ځای کې مثال په طور بندېدل دته معنا اعتکاف ویل شي. نو دا اعتکاف چې زنانه په کورونو کې کوي د مانځه ځای خاص کې او نارینه په جماعت کې کوي. نو د لغت په لحاظ سره هم هغلته ایسارېدل دي، هغه نارینه کور ته نه راځي چې کله د جومات کې اعتکاف وکړي، او زنانه چې په کور کې ځان لپاره کوم ځای اعتکاف لپاره خاص کړي هغه هغه ځای کې ایسار کړي، بهر هغه ځای نه راوځي. لغوي معنی د اعتکاف بندېدل ایسارېدل. د شریعت په لحاظ سره بدایع صنایع کتاب دا هغه کې د دې تعریف بدی طریقې سره کړه چې اعتکاف صدا تقرب الى الله تعالی بمجاورت بیته، الله تعالی ته قربت او نزدېکت حاصلول بمجاورت بیته، د الله تعالی په کور کې مجاورت او مال ته ایسارېدل. هغه کور د الله تعالی چې مثال په طور جماعت دا هلته اوسېدل. همدارنګه زنانه په اعتکاف سره الله ته قربت حاصلې په مجاورت د هغه عبادت خانه هغه منزل لپاره خاص کړي ځای په دې کې الله تعالی ته قربت حاصلې. او والاعراض عن الدنيا، اعراض ځان ساتل د دنیا نه، یعنی ځان یو سیټ تکول د دنیا نه. والاقبال على خدمته، او د الله تعالی په خدمت کې ځان حاضر کول د څه لپاره؟ لطلب الرحمت و طمع المغفرت، لپاره طلب د الله نه د رحمت او الله تعالی ته امید ساتل د مغفرت. نو اعتکاف ویل شم دغه تقرب الى الله تعالی بمجاورت بیته والاعراض عن الدنيا والاقبال على خدمته لطلب الرحمت و طمع المغفرت. دا معنا شرعي د اعتکاف دا. اعتکاف د رمضان په آخري لس ورځو کې دا سنت مؤکد علی الکفایه ده. په رمضان آخري لس ورځو کې اعتکاف کول سنت مؤکد ده، خو علی الکفایه. سنت مؤکد ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اعتکاف همیشه کړی ده، او علی الکفایه دا معنا که په ټول کلي کې یو کس هم په جماعت کې اعتکاف ونه کړي نو بیا د ټول کلي غاړه په دې باندې بندېږي. او په ټول کلي کې یو کس اعتکاف وکړه، د یو کس اعتکاف کولو باندې د غون کلیوالو غاړه پې څه کېږي؟ هغه خلاصېږي. مثال داسې ده لکه جنازه بل کلي کې یو مړی شوی ده او د دې کلي محلي یو کس هم هغه جنازه کې حاضري وکړی، د ټول کلي محلي غاړه په دې باندې خلاصېږي. نو اعتکاف کول آخر لس ورځو کې د میاشت د رمضان دا سنت ده او سنت مؤکد او علی الکفایه ده. معنا په یو اعتکاف کوونکي باندې د ټولو کلیوالو غاړه خلاصېږي، او که یو قسم اعتکاف په کلي محله کې ونه که چا د ټول کلي والا غاړه په دې باندې بندي. سنت مؤکد هم دا چې نبی صلی الله علیه وسلم تر وفاته پورې اعتکاف کړی دی. بخاري شریف حدیث د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها فرمایي ان النبي صلی الله علیه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من الرمضان حتى توفاه الله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام با د رمضان المبارک په آخري عشره کې اعتکاف کولو. عائشہ رضی الله عنها فرمایي تر دې پورې چې الله تعالی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام را وفات کو. نو د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د وفات نه وروسته ثم اعتکف ازواجه من بعده، بیا د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د وفات نه بعد د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیبیانو به اعتکاف کو خپل کورونو کې. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف تر وفات پورې کړی، او بعد د وفات نه
بیا به د پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیبیانو اعتکاف کو په خپلو کورونو کې. نو دا مسله شوه چې نارینه به اعتکاف په جومات کې کوي او زنانه به اعتکاف په خپل کور کې چې کوم ځای د عبادت لپاره خاص کړي مخکې نه. یا دا که چیرې مثال په طور په کور کې کوم ځای عبادت لپاره د زنانو د لمونځ لپاره خاص نه وي او چې کله دغه لس ورځې د میاشت د رمضان اخرې راشي دا یو ځای ځان لپاره د مانځه خاص کړي نو هغه ځای کې به اعتکاف کوي. اعتکاف پیغمبر علیه الصلاة والسلام به همیشه تر مرګه پورې کړی. بخاری شریف یو حدیث مبارک کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیا په آخري کال باندې چې دی وفات کېده پیغمبر علیه الصلاة والسلام 20 ورځې اعتکاف کړی. ابي هريره رضی الله تعالی عنہ صحابي فرمایي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 ايام. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام به اعتکاف کو په هر رمضان کې 10 ورځې. فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کوم کال باندې چې وفات کېده نو هغه کال باندې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اعتکف 20 يوما. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام 20 ورځې اعتکاف کړو. د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د کال په وفات باندې 20 ورځې اعتکاف کول د دې وجه نه و چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته اشارتاً معلومات شو چې زه به په دغه نږدې وخت کې وفات کېږم. نو په دغه کال باندې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام 20 ورځې اعتکاف وکړ. نو د حدیث مبارک کې اشاره دې خبره ته ده چې کله د انسان عمر ډیر زیات شي وفات ته سړی نږدې شي نو دغه وخت کې اعمال ډیرول پکار دي او دغه وخت کې نیکبختو خلکو ته الله تعالی د ډیرو اعمالو توفیق ورکړي. که تاسې خیال کړی د کلي د علاقې څوک وفات کېږي نو بیا یو بل سرار یې وایي د آخر وخت کې منځونه ډېر کړي وي تلاوت به هم ډېر زیات کوو وي ذکر به هم ډېر زیات کوو خلکو سره به یې نیکي مه ډېره زیاته کوله. وجه دی چې دا د نیکبختۍ علامه وي چې انسان د وفات د نږدې وخت کې د عبادات ډېر زیات شروع کړي. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته اشارتاً معلومات شوی و چې دغه کال باندې به وفات کېږي وفات د رانږدې ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام په هغه کال باندې 20 ورځې اعتکاف وکړ. نو د عمر زیاتېدو سره اعمالو کې زیادت هم پکار ده. اعتکاف سنت مؤکد ده تر دې پورې چې روایتو کې راځي احادیثو مبارکو کې یو کال پیغمبر علیه الصلاة والسلام د سفر د وجې نه اعتکاف ته پاتې شو. بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام بل کال ته بیا 20 ورځې اعتکاف وکړ. ابی بن کعب رضی الله تعالی عنہ فرمای ان رسول الله صلی الله علیه وسلم كان يعتكف في الاشهر الاواخر من رمضان. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام به اعتکاف کو په 10 اخري د دې میاشت د رمضان. فسافر سنتن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو کال سفر باندې او سفر وکړ. فلم يعتكف پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف ونکړ د سفر د وجنه فضیله سروز ورستوي. فلما كان مقبل ابی بن کعب رضی الله عنه فرمایي چې کله کال راتلونکی شو اعتکف 20 یوما. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیا په بل کال باندې 20 ورځې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف وکړ. اعتکاف دا یو ښایسته عبادت بهترین عبادت ده او دغه عبادت راتلل د لیلة القدر شپه باندې یو خدا عبادت ډېر اجر و ثواب والا ده بل په دغه 10 ورځو کې لیلة القدر شپه او پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام په روایت هم ذکر شي چې اول 10 اعتکاف بیا 10 اعتکاف بیا دریم 10 اعتکاف او بیا صحابه کرامو ته فرمایل چې د 20 ورځو اعتکاف نه بعد ملائکه راته راغله او راته وفرمایي چې د لیلة القدر شپه چې د 10 وروستۍ کې ده. ځکه پیغمبر علیه السلام فرمایي په اول 10 کې مې طلب کړه بیا مې نه منتله په دویم 10 کې مې طلب کړه بیا مې نه متله په دریم 10 نه مخکې ملائکه راغله او راته ویلې چې لیلة القدر شپه په دې 10 ورځو وروستۍ کې. نو د اعتکاف برکت دا چې د لیلة القدر شپې موندل په عبادت سره دی بنده ته دا مطلب یقیني طریقې سره ځکه روزهدار مؤمن مسلمان خوبم عبادت ده خود ورځ خوب اعتکاف والا بنده مسلمان چې معتکف وي زنانه نارینه د شپې د ورځ خوب بیا عبادت کی سره وکړي. مثال په تور شپې عبادت باندې مسئول به هم دغه نصیبه د لیلة القدر شپه الله د توفیق او دوی هم الله ورکی
مقصد ځکه چې د معتکف دا خوب هم عبادت ده. اگر که معتکف اعتکاف د ناس د لپاره چې د الله تعالی عبادت وکړي، فرضاً مثال په طور کې دی پکې ودم پاتې شي هم به الله ورته اجر ورکړي. او اعتکاف والا خو یوازې د عبادت او ذکر او اذکار سوزګاري، نو یقینا هغه ته دغه لیلة القدر شپې هغه ثواب ملاویږي. یقینا د دې حدیث مبارک نه دا ښکاري او فتاوی محمودیم ذکر کړي چې ټوله میاشت اعتکاف کولی شي. که دا څوک وغواړي چې زه اعتکاف مطلب دا چې ټوله میاشت کومه، اول لسم کوم، دویم لسم، دریم مانه ټوله میاشت د اعتکاف کومه، دا هم جایز ده. خو سنت مؤکد اعتکاف چې ده هغه لس ورځې اعتکاف ده آخري د دې میاشتې چې شلمې نه بعد شروع کېږي. اعتکاف دا د مخکینیو دینونو د عبادت یو نمونه ده. مخکینی دینونو کې هغې کې یو قسم عبادت هغه به بعضو خلکو اختیار که هغه ته به رهبانیت ویلي. رهبانیت به دا و چې تارک دنیا بشو، دنیا خلکو سره ناسته او تعلق به نه، بس په یو غره کې به یو ځان لپاره یو ځای برابر کو، مغلته به عبادت کو، روجي به نیولې او مطلب دا چې خلکو سره به تعلق نه ساتي. شریعت محمدی صلی الله علیه وسلم کې دا مسله مطلب دا چې من راغله رهبانیت به نه کوئ، چې مثال په طور مه واده کول، نه چا سره تعلق ساتل، نه مثال چا سره کېناستل پاستل، یوازې عبادت لپاره ځای خاص کول، دا به دې شریعت کې منې راغله. خو د هغه د رهبانیت یو نمونه چې مثال نه به چا سره خبرې کوي، نه به چا سره کښېنې، نه به چا سره تعلق ساتي، یوازې خپل عبادت خانه کې به ته ناست عبادت وکړې. نو دغه عبادت کول ناسته، نو د دا ټول شپه ورځ په عبادت کې حسابي. روژې سره خدای چې سړی اذان وشي روژه ونیسي او تر دې پورې چې روژه ماتي، دا خو عبادت د روژې کې. اعتکاف والا سړی بیا بل یو اعلی اوچت عبادت کې چې دا کوم منزل لپاره د انتظاري حدیث مبارک کې راځي، فرضي عبادت ته انتظار کول دا داسې چې عبادت کې تېرېږي. مثال په طور 10 منټه مخکې نه مانځه ته د ځان ورسو جومات کې کښېناستل، مخکې حدیث مبارک تېر شو چې دا څومره وخت ناستې 10 منټه دا هم ستا په عبادت کې حسابي. او بله دا چې کوم سړی په عبادت خانه جومات کې ناست دي، الله پاک د دغه ناست سړي لپاره پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ضمانت کې دي یو څو څیزونه، یا کومه زنانه د خپل عبادت خانې او کوم ځای چې په کور کې د مانځه لپاره تعین کړی هغه ځای کې ناست دی، الله پاک دې زنانه لپاره ضمانت کې دي یو څو څیزونه. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي المسجد بیت کل تقی، جومات چې دا کور د هر یو متقی انسان جومات او مانځه ته خاص کړی شوی ځای د زنانو لپاره، د متقیو نیکو زنانو لپاره دغه ځای کور او دغه ځای ده. وقد ضمن الله عز وجل، یقینا ضمانت کړی الله تعالی، هغه الله چې عز عزت والا وجل لوی ذات ده، لمن کانت المساجد بیوتهم، هغه چا لپاره چې چا جوماتونه خپل کورونه ګرځولي، الله ضمانت د څه کې؟ بالروح والراحة. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي په رحمت سره، په خوشحالۍ سره، والجواز علی الصراط، او تیریدل د دې مؤمن مسلمان په خپل صراط باندې، یعنی پر صراط د تیریدو الله تعالی دته ضمانت کوي. او ضمانت الله پاک دی بنده کې الی رضوان الله عز وجل، چې دغه بنده لپاره به رضامندي د الله تعالی وي. کم بنده چې مثال په طور جومات کې همیشه ناسته کوي، همیشه ذکر اذکار کوي، الله ضمانت دل پر د رحمت او خوشحالۍ، دا سړی به رحمت کې وي، دا سړی به په خوشحالۍ کې وي، الله به پر صراط باندې تیرېدو د ضمانت کی. الله تعالی ضمانت دې کې چې دې بندنه به الله تعالی صحیح راضي وي. همدارنګه هغه زنانه چې ځان لپاره کور کې او ځای د مانځه لپاره همیشه دغه ځای کې کښېني. که تاسې خیال کړئ مشران د کور همیشه هغه خپل چبوتره یا مثال په طور خپل د مانځه ځای چې خاص کړی د مازدیګر نه ناستې هلته تر مقصد ماستانه پوری، او بیا سهار مانځه نه مخکې تهجد لپاره سهار مونځ مکین تر اشراقه پورې ناست. نه الله پاک دې خلکو لپاره ضمانت. بل اعتکاف وجه انسان د الله تعالی د رحمتونو او د مهربانیو زیات مستحق ګرځي. ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې الله تعالی وایي کوم بنده ماته یو لیش نږدې کېږي زه ورته یو ګز نږدې کېږم. نبی اسلام فرمایي الله تعالی فرمایي چې من تقرب الی ذراعا تقربت الیه باعا، کوم یو بنده ماته یو ګز را نږدې شو زه ورته باند
مطلب 2 غزه یو لاس را نږدې شو یو غز زور ته دواره لاس نږدې کی معنی 2 غزه نږدې کی اذا اقبل الیه یمشي اقبلت الیه هر ویلو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمای الله پاک فرمای چې کله یو انسان ما تر روان شي شروع شي ما تر روان شي پیغمبر علیہ السلام فرمای چې الله پاک فرمای چې زور ته په منډه راشي بلې روایت کې دا راځي یا ابن آدم قم الی امشي الیک اے د آدم اولاده ته ودرېږه زه به در روان شم و امشي الی او هر ویلو الیک تر روان شم ته زه به در منډه کړم نو ګوره معتکف سړی د اعتکاف له برکته دا د رحمتونو د مهربانیانو د الله پاک زیات مستحق ګرځي او دغه چې بنده ما ته یو لیش نږدې کېږي زور ته یو ګز نږدې کېږم د دې په باره کې علما محدثین فرمایي چې من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا یعنی بالمغفرة ورحمت الله پاک فرمایي چې دی ما ته مقصد دا چې ودرېده او را روان شو زور ته ورمنډه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې الله پاک وي محدثین دا وایي چې زه زر تر زره یې د بخښنه کوم زر په ده باندې څه کوم رحمت را لیږم معنی هم دا چې اذا تقرب الی العبد بطاعتي وبما امرت تسارع الیه مغفرتی ورحمتی چې کله د مثال به طور د زما عبادت ته د مطلب کوشش کې را روانېږي زور ته زر تر زره مغفرت او رحمت نو زنانا اعتکاف کون کې نارینه اعتکاف کون کې د دې اعتکاف له برکته د رحمتونو د مهربانیانو مستحق ګرځي بل اعتکاف کون کې مثال چې دی په جماعت کې ناستې زنانه په خپل عبادت خانه کې علما کرام فرمایي چې د دې مثال داسې ده لکه یو سوالګر یا یو میلمه د یو شریف سخي سړي په دروازه کې یا مثال په طور په کور کې چاته ناست وي تر هغه پورې دغه دروازې نه د فقیر سوالګر نه ځي تر کومه پورې چې دغه کور مالک نه څوک ته میرو شوي نه چې کله څوک ستا په دروازه باندې کښېني او دی ځي نه نو که چېرې مثال په طور تا سره پیسې نه بل چا نه قرض کوي چې دا فقیر بس رخصت شي لاړ شي دا همدارنګې معتکف سړی هم د الله تعالی په کور جماعت کې پروت وي نو الله پاک د دې سوالونه کې د مغفرت سوالونه کې د حاجتونو سوالونه کې الله پاک با مقصد دا د مغفرت کې او د خو دې جماعت نه د راځیم نه د وځیم نه په مغه خپل ځای کې هغه تر هغه به نظم تر کومه چې الله ماته مغفرت نه کړي الله زما حاجتونه ما لپاره پوره کړي نه دي او مطلب دا چې حدیث مبارک کې راځي چې څوک هم د الله تعالی نه څومره څه غواړي الله تعالی په وختونو خوشحالیږي چې الله پاک نه څوک نه غواړي تکبر کې الله تعالی ته خفه کړي الله پاک وختونو کې سره وعده کړی ده الله پاک فرمایي ادعوني استجب لكم تاسې معنا دعاګانې غواړئ حاجتونه غواړئ مغفرت غواړئ زه به ستاسې دعاګانې قبلوم زه به ستاسې مغفرت کوم زه به ستاسې حاجتونه پوره کوم همدارنګې د معتکف یو بل مثال ذکر کړی ده عطا خراسانی رحمه الله فرمایي مثل الموت مثل الذي القى نفسه بین یدی الله تعالی عطا خراسانی رحمه الله فرمایي چې معتکف مثال د هغه چا په شان ده چې هغه په جومات کې د الله د وړاندې ځان غورځولی او دی سوی لا ابرح حتی یغفر لی وی تر دې پورې به دغه ځای نه زه نه ځم تر څو چې ما لپاره دا ګناهونه نه معاف شوي معتکف چې اعتکاف ته ناست وي دا په دې باندې چې الله تعالی ما ته بخښنه وکړي همدارنګه د امام ابو حنیفه رحمه الله استاد عطا ابن ابي رباح رحمه الله د معتکف په باره کې فرمایي چې د معتکف مثال د هغه چا په شان ده چې هغه د باچا په دربار ته ځي راځي نو که چېرته د دې کس ته څه شي ضرورت راپېښ او دا د دې باچا دروازې مخې ته ودرېږي او هغه ته خپل ضرورت پیش کړي نو دا ضرورت هم دغه باچا به څه کوي دله به یې پوره کوي نو چې کله د دنیا باچا همیشه ورپسې حاجتمند رواني یا مثال دربار کې ودرېږي نو هغه پیښ شوي ضرورت او حاجت پوره کول هغه باچا کوي نو په طریقه الله سره به الله پاک د دې بنده د حاجتونه ضرورتونه پوره کوي او مغفرت به یې کوي همدارنګې بعضو کتابونه لیکلي وي د معتکف اعتکاف سره زنانه که نارینه وي دی د ملایکو سره مشابه ځکه ملایکې هیڅ یو ګناه هم نه کوي همدارنګه معتکف چې د په دې اعتکاف باندې
د ګناهونو نه بچي، غیبت نه بچي، مثال دروغ ویلو نه بچي. ځکه خلکو سره کینی نه، یوازې ذکر او اذکار ته د هغه بندګانو سره مشابه شي، هغه مخلوق سره مشابه شي چې هغه ملایکې دي د الله پاک خلاف ورزي نه کوي. الله تعالی ته قریب مخلوق ده. همدارنګې انسان په اعتکاف سره نارینه زنانه دا د فرشتو په شان دی، الله تعالی ته مقرب شي. الله پاک دعاګانې قبلوي د خپل ځان په حق کې، د خپل اولادونو په حق کې، د خپل کورنۍ په حق کې، د خپل مردگانو په حق کې. څومره حاجتونه خپل د نوري الله تعالی ځکه د مقرب شي، د دعاګانې د قبلي الله تعالی دعا قبلوي. بل اعتکاف وجه انسان د شیطان نه محفوظي. ځکه کوم ځای چې عبادت خانه جماعت ده، کوم ځای چې عبادت خانه دی زنانو په کور کې، دلته شیطان نشي راتلی. ځکه هلته تلاوت کېږي، تلاوت او ذکر اذکار د شیطان تښتي. نو چې دی داسې مرکز کې چې مثال په طور ته شیطان نشي راتلی، نو دی د شیطان نه محفوظ شو. په کور کې زنانه اعتکاف چې کوم ځای کې مخکې عبادت خانه یا عبادت لپاره خاص کړی، هغه ځای ته شیطان نشي ورتلی. همدې وجې نه صاحب د مراق الفلاح فرمایي که چېرته اعتکاف په اخلاص سره وشي نو دا یو بهترین عمل ده. او دې سره به ډېر مطلب دا چې بشمیر الله پاک مهربانیانه کې په دې باندې، ځکه دی بنده زړه دنیا او مافیها نه مطلب یو طرف شوی او ټول د خپل ځان ذهن سوچ او فکر د الله تعالی په عبادت کې مصروف وي. نو دا که اخلاص سره وشي نو دې کې به ډېر زیات کمالات. علامه ابن قیم رحمه الله فرمایي چې د اعتکاف مقصد او روح دا ده چې انسان د خپل زړه د الله سره وتړي او د دنیا د ټولو کارونو نه توجه لري کړي او خالص الله رب العزت طرف ته د خپله توجه واړي، تر دې پورې چې د په زړه کې یوازې د الله محبت وي. د بچو د ژوند د زندگی د ملاوېدلو ولې شپه ورځ کې موږ څومره خلکو سره کینو، څومره خلکو سره ملاوي، یوازې دې معتکف په زړه کې د الله تعالی محبت وي. نو دغه محبت چې د په ځان د کمره کې د الله محبت مینې زړه کې واچوله او بل څه ته توجه نه کوي، نو دغه مینه محبت به د ده په کار په کوم ځای کې راځي، هغه وحشت والا ځای کې راځي چې هغه ځای کې بل مطلب محبت او تعلق والا نه، چې هغه قبر په هغه ځای کې به درته په کار راځي. ځکه قبر هم داسې ده نه چا سره ملاوېدل شته، نه چا سره خبرې کول، نه چا سره مثال په طور کتل، نه څوک ستا حاجت څه ضرورت هغه کولی شي. چې ته اعتکاف کې شوې هغه قبر به الله تعالی په تا باندې رڼا کړي، هغلته به الله تعالی تا سره مینه محبت وکړي چې کوم دنیا کې تا د خلکو محبتونو تعلقونو ځان ګوشه کړی یو طرف کړی ده. نو خلاصه دا شو چې د اعتکاف ډیر فواید ډیر حکم دي. اعتکاف په وجه انسان یو طرفی حاصله کی او زړه د دنیا فکرونه خالص یوازې خالص د الله تعالی عبادت طرف ته متوجه شي او هغه انوارات هغه برکاتو د مستحق وګرځي. دویم دا چې اعتکاف سره بنده د ډیرو ګناهونو محفوظ شي. دریم دا چې انسان د اعتکاف سره د رحمتونو مهربانیانو د مستحق وګرځي. څلورم دا چې معتکف د یو مانځه نه پس د بل مانځه انتظار کولو سره مسلسل دا وخت د په عبادت کې تیریږي. پنځم دا چې اعتکاف په وجه انسان د شیطان د حملو نه محفوظ شي. شپږم دا چې اعتکاف والا بنده د لیلة القدر شپه حاصلېدل د اسانه شي، ځکه معتکف هر منټ په عبادت کې راځي، که د شپې او که د ورځې. او بله دا چې اعتکاف سره الله پاک دته ډېر زیات روحانیت دی بنده ته ورکي او الله پاک د دغه اعتکاف سره دا بنده دومره حد ته ورسیږي چې دی معتکف د الله تعالی میلمه شي، د ده هره غوښتنه الله تعالی قبلوي. نو مطلب دا چې اعتکاف ډېر یو اوچت عبادت ده. همدې وجه نه امام زهري رحمت الله علیه فرمایي چې تعجب د خلکو لره چې مثال په طور عجبا للناس کیف ترکوا الاعتکاف وقد كان رسول الله صلی الله علیه وسلم يفعل الشيء ويترك ولم يترك الاعتکاف منذ دخل المدینه الى ان مات. امام زهري رحمت الله علیه فرمایي چې تعجب د خلکو لره چې د اعتکاف پرېښوده او حال دا چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام بعض کارونه دا چې کول بیا به پرېښودل. یوازې اعتکاف دا داسې یو عبادت چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام مدینې منورې ته چې کله داخل شو تر هغه پورې اعتکاف مقصد د نه د پرېښې تر کومه چې دی ژوندی و تر هغه پورې چې دی وفات شو. مطلب پیغمبر علیه الصلاة والسلام اعتکاف همیشه کړی ده. الله تعالی دې موږ او تاسو ته د اعتکاف کولو توفیق را نصیب وګرځولی کي. اعتکاف ډېر اوچت عمل ده
بیا د موږ او تاسې اعتکاف وکړو. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وسلم.